جنرال عاصم منیر د پاکستان د پوج د مشرۍ کمان سنبال کړو. نوموړی د پاکستان د پوج ولسم مشر شو. څېړونکي وایي چې عاصم منیر په داسې وخت کې د پوج مشري سنبال کړه چې مل د امنیتي چیلنجونو د اقتصادي مشکلاتو سره مخ دی. د جنرال عاصم منیر د پاکستان د پوج د نوي مشر په توګه کمان سنبالولو دستوره نن د 9 پروز په پوځي مرکز جیچکو کې ترسره شوه او ریټایر کېدونکي آرمي چیف جنرال قمر جاوید باجوا ورته کمان ور وسپارو. دستوري ته پلنډه وینا کې قمر جاوید باجوا د نوي پوځي مشر ستاینه وکړه او ویې ویل چې هغه به ډېر ګمنامې ته لاړ شي خو د پوځ سره به روحاني اړیکې په ځای وي. نوموړي 6 کاله د پوځ مشر پاتې شو. د پاکستان د پوځ نوي مشر جنرال عاصم منیر په داسې حال کې د پوځ مشري سنبال کړه چې پرون د ګل پروز تحریک طالبان پاکستان د حکومت سره د ډزبندۍ ختمولو اعلان کړي او خپل وسلوالو ته په ټول ملک د حملو پیل کولو ویلي دي. څېړونکي وایي چې د نوي پوځي مشر په وړاندې په ملک د نن تحریک طالبان پاکستان ګواښونه د افغانستان سره پوله او بلوچستان کې امنیت غټ چیلنجونه دي په داسې حال کې چې ملک اقتصادي مشکلات لري. د پیښور پوهنتون د صحافت د څانګې استاد لیکوال ډاکټر سید عرفان اشرف وایي چې اوس چې ټي ټي پی د ډزبندۍ او حملو اعلان وکړو په خلکو کې طالبانو نه زیات اندېښنه د ریاست نه ده. خلک ویره لري چې طالبانو په شا ریاست ولاړ دی یا د ریاست ځینې خلک یا استخباراتي ادارې د طالبانو په شا ولاړې دي او طالبانو د هغې نه ګټه پورته کړې ده. هغه وایي چې اوس به کتل وي چې ریاست څه کوي. آیا پوج به د سیاست په سیر په دې برخه کې هم بېطرفه شي او ادارې به د طالبانو په وړاندې بې توپیره شي؟ نو دا به بیا د طالبانو دپاره مشکله شي. د نوموړي په خبره بل دا چې دې ځل نه ښکاري چې ریاست په غټه کچه د طالبانو په ضد عملیات وکړي ځکه چې وړاندې به د پاکستان د پوج دپاره خرڅ د امریکې په پیسو کېدل. اوس داسې نه ده. خبریال او څېړونکي طلعت حسین په ټویټر ویلي چې د نوي پوځي مشر جنرال سید عاصم منیر په وړاندې یوازینی مهم چیلنج دا دی چې جنرال باجوا په 6 کاله موده کې شاته کم تراغه یادونه پرېښودي دي او یوه داسې قومي او پوځي معامله ترې نه ده پاتې شوې چې هغه لانجمنه کړې نه ده. دا مسلې خوارول یو مشکل او ستړی کار دی او شمه جنیجو لیکلي چې د جنرال عاصم منیر په وړاندې غټ چیلنج چې پوج غیر سیاسي وساتي کومه فیصله چې پوج په رستو کې کړې ده. بل چیلنج تحریک طالبان پاکستان دی. عالب خان شیرپو، دلبر نیوز 400. جنرال